نن به د مانځه متعلق یو اسانه غوندې خبره تاسو ته وکړم چې کومه طریقه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منځ کړی دی. رونو دا یو سوچ پکار دی چې دا منځ د الله ذوالجلال په دربار کې زمونږ دپاره یو رازداري ده، او بیا که سړی سوچ وکړي نو دا د خدای پاک یو ډېر لوی فضل او کرم دی. الله ته ودرېدل دي او د خدای په کور کې ودرېدل دي. چې الله ته د الله په کور کې یو سړی ودرېږي، ډېر انسانان داسې دي چې د هغې مونځ په نصیب نه بانګ وایي مانځله نه راځي، د جمعې ورځې مانځله نه راځي، هغې د الله د دې فضل نه محروموي. او الحمدلله چې کم مسلمانان بانګ واوري او دې مانځله راشي، د الله هغه عظیم فضل پې راغی، د خدای رحمت پې راغی، د خدای گویا کې د خپل کور ته راوبلو. حضرت عطا یو سړی تیر شوی دی، یو ډېر لوی محدث او یو صوفي انسان تیر شوی دی. هغه یو وینځه واغېسته، کور ته یې راوسته، نو هغه وینځه د شپې پاسېده، د الله عبادت یې کو. چې الله ته ودرېده، دا اوس دا مالک یې ویښ دی، خو ځان یې غلې غوندې وده که چې زه دا وینځه ګورم چې دا سنګ مونځ کوي، څومره کوي، دا څه کوي د شپې چې پاسېده. وینځې له اول خو اودس وکړه ښه په قلار، او بیا د هغې نه پس الله ته ودرېدل او مونځ یې وکړه، ډېر ساعت یې مونځ وکړه. او بیا د مانځه نه پسې لاسونه الله ته خواره کړل او دعا یې کوله. دا عامه قاعده ده چې یو سړی د عبادت نه وزګار شي او د عبادت نه فارغ شي، نو پکار دا دی چې بیا الله ته لاس اوچت کړي او د خدای نه دعا وغواړي. اذا فرغت فانصب، چې کله ته د عبادت نه فارغ شي، لږ غوندې ځان الله ذوالجلال ته په زاری کا، ځان لږ غوندې خدای طرف ته متوجه کا، او ځان باندې لږ تکلیف او کړاو نورم تیر کا، او خدای ته مناجات او زاری او عجزي وکړه. نو دا وینځه چې الله ته لاسونه اوچت کړل، نو اوس ورونو دعا هم د دعا په طریقه پکاري. لکه انسان نه یو سړی پیسې غواړي، خیر غواړي، نو بعض انسان راشي هغه په سخت الفاظ وایي سره کا، نو څوک دې زمړه خپل کار کوه. څوک راشي هغه وایي یاره د خدای په نوم یو روپۍ راکه، که چاړه مني ورکړي که نه مني نه ورکوي. او څوک راشي هغه خپله عاجزي بیان کړي ډېره زیاته، اچانک غوښتنه کوي د هغه لږ غوندې صفت وکړي، نو سړی خامخا ډېر نرم شی وله ورکړي. دارنګې د الله نه غوښتل هم دغسې طریقه باندې پکار دي. د خدای نه چې کله ته غوښتنه کوې، په داسې طریقه به د الله نه غوښتنه کوې چې د خدای به لږ صفت وکړې، او خپل ځان به عاجزي ښکاره کړې، او د الله او د خپل ځان منځ کې یو رابطه به هم جوړه کړې. که سړی چا نه غوښتنه کوي، نو ورته وایي ته زما رشته دار یې، یا ته مسلمان او زه مسلمان یم، یا خدای هم شریک دی، قرآن هم شریک دی، نو هغه واسطه به خامخا پیش کوي. نو دی وینځې چې کله مونځ نه فارغه شوه، نو الله ته یې لاس اوچت کړه، اول خو یې د خدای حمد او ثنا وویې، د خدای تعریف او صفت یې وکړه، او د هغې نه پس هغه واسطه چې پیش کوي، وی یا الله ستا د هغه محبت په برکت باندې چې ستا ما سره خدای کومه مینه ده، د هغې په برکت ده نه خدای زه دا سوال کوم چې د ما دا دعا قبوله کړه. اوس یې دعاګانې کولې. نو خدای پاک ته وایي چې یا الله ستا د هغه محبت په برکت چې الله ستا ما سره دی، ته ما دا دعا قبوله کړه. پسې دعا ووایي. نو د عطا د خپل سردار ول آواز ورکوي، وینځې غلطه خبره دې وکړه، دوکه شوې، خطا شوې. وی ولې خطا شوم؟ وی ته د الفاظو ته سوچ وکړه، تاسو وی تا خو دا وی چې خدای ستا د هغه محبت په برکت چې ستا ما سره دی، تا ته څه پته لګي چې تا سره د خدای مینه شته او که نشته؟ داسې ووایه چې خدای زما د هغې محبت د برکت نه چې د ما تا سره دی. اوس هر چا ته خپله مینه معلوم وي، د بل خو ورته نه معلومه. زما ستا سره مینه دا ما ته معلومه ده، او ستا مینه ما ته اس پته نه لګي چې ستا ما سره محبت او مینه شته او که نشته. وی غلط دی، وی تاله داسې پکارو چې یا الله د هغې مینې د برکت نه چې کم محبت او مینه د ما په زړه کې تا سره ده،
هغې د برکته دا دعا قبول. داسې مه وایه چې خدای ستا د مینې د برکته. خو ستا به خدای سره مینې څه پته لګي د الله سره شته که نشته. او وینځه ورته وایي ما ټیک ویلي دي، وایي څنګه ټیک ویلي دي، تا ته څه پته لګي چې د خدای تا سره مینه شته که نشته. وایي که د الله ما سره مینه نه وې نو په دې نیمه شپه به یې ځان ته نه ودرولم، لکه ستا غوندې به یې د کټ کې زه موده کړی وم او بس خوبونه ومې کول. خو د خدای ما سره مینه ده نو دا زړه کې راله د خپل محبت او د دې مونځ محبت اچولی دی، په دا نیمه شپه کې راته دا خوب بدي که، د خوب نه راله نفرت پیدا که او ځان سره راله محبت پیدا که، ځکه خو زه پاڅېدم او دس مې وکړه په یا خوب او خدای ته ودرېدم. نو واقعي چې یو سړی منزله راغی که نه او دی خدای ته ودرېد، دی دې پوه شي چې د الله ما سره محبت او مینه شته، ځکه خو یې دې کور ته راوستم او ځان ته یې ودرولم که نه. اوس باقي د الله کار دی او باقي ستا کار دی، په صحیح طریقه وله مونځ کوې که په غلطه طریقه وله مونځ کوې. یو بل سړی دی هغه یو مرۍ اخیستی و، مرۍ یې کور ته روان کړی دی او مرۍ یا سامان یې اخیستی و، د کور دپاره سامان یې واخیسته، یو مزدور ته یې واس کړی راشه ما سره سامان کور ته یوسه. اکثر دی بازارونو کې دا پنډ والا مزدوران ګرځي، ډېره ښه ده، دومره پیسې به دې درکړم او دا سامان ما سره کوره پورې یوسه. مزدور چې کله سامان په اوږه کړ او څه منځې لاړل د ماښام بانګ یې ووې. دې مالک ته وایي چې صاحب د ما زه مسلمان یم او بانګ یې ووې او زه ورځم دې جومات کې دا مونځ کوم رانه جمع خرابېږي. چې کم آقا دی او سامان یې اخیستی دی هغه ورته وایي خپل کار کوه مونځ به بیا کې، ما له سامان به کور ته رسې. بېلمازه و، مسلمان و هغه هم خو بېلمازه و. وی نه زه به خپل مونځ کوم، هغې نه پس به سامان وړم. خان بابا ورته غصه شو، ورته وی نه ده ما سامان به وړي، ما سره پیسې کړي دي، بیا پیسې نه در کوم، ما سره به سامان کور ته وړي په با ناوخته کېږي، هغې نه پس ته پېښ و مونځونه دې پېښه. بس هغه نوکر ښه سړی و، مونځګزاره سړی، سامان یې ورته په هغه ځای باندې کېښود، یو پیسه هم مه راکوه، دې دی پورې مې درله خیراتي راوړه، که په خپل یې وړې که په بل کې وړې وړه، زه د مانځله لاړم. دا خان بابا چې پېښ شو چې یاره دا سامان خو یې راته کېښوده او دا سړی خو پوره مونځګزاره دی او پیسې هغه مزدوري هم پرېږدي خو مونځ کوي، نو ورته وایي چې داسې کار دی اوس بیا راله څوک وړي. ښځه مونځ وکړه خو لږ زر راځه. وایي نه بس زما خو دغه د ماښام مونځ دی، بس مونځ کوم راځم. وایي چې مونځ وکړې بس راځه. دا مزدور چې ورغې د ماښام 3 رکعته فرض امام سره وکړل، ورپسې 2 رکعته سنت وکړل، ورپسې په نفلونو درېدل، ښه مزېدار په صحیح طریقې یو 2 رکعته 4 یا 6 هغه وابي نفل یې شروع کړل. خلک ټول د مانځه نه جومات نه لاړل او خان بابا غوسه چې خدا ظالم ما نه کم خوا پټ شو. ټولو خلکو امام هم د جوماته ووت، خلک هم ووتل او دی ولاړ دی، تراویح شروع کړي دي که څه چلې شروع کړی دی. اوس داسې مخ یې تک سور دی، په ما خو ناوخته شو، دی کې دی د جوماته راووته. چې راغی خان بابا ورته غوسه وکړه، خواشې تا ټول خلک راووتل او تا په جومات کې څه کول؟ په ما دې ناوخته کړې، ما خو درته لمانځه اجازت درکړه، تا دومره وخت ولې واړه؟ نوکر ورته وایي جي زه خو راتلم خو زه یې نه را پرېښودم، زه خو را روان شوم خو نه یې را پرېښودم. وی چا نه را پرېښودې؟ داسې څوک به چې زما مزدور دې بند کړي؟ وی یا څوک دي؟ وی هغه ذات چې تی د جومات نه تی جومات ته دننه نه پرېښودې، زه هغه د جومات نه بار نه را پرېښودم. او څنګه ته به خدای خو د مټه نه ونیوې؟ نه، چې یو سړي مانځه ته شوق وي که نه، الله ولاړه ځان ته رامایل کړي، 2 رکعته وکړي، هلته د دنیا سړی ورته ولاړ دی یا کار دی، بیا ورته خدای په دې زړه کې واچول چې راشي او 2 نور هم وکړه، شوق یې 2 نورو ته هم پیدا شو. بیا ورته الله په زړه کې واچول یو 2 نور هم وکړه، نو شوق یې 2 نورو ته هم پیدا شو. نو چې تعالی الله د مانځه شوق په دې زړه کې اچي 2 رکعته کې بیا شوق، بیا 2 رکعته کې بیا شوق، داسې شو لکه چې تا ځان الله ځان ته بلي او بل خوا دې نه پرېږدي. نو مونځ الله ته ودرېدل دا ورونو د خدای فضل دی، د الله کرم دی، او دا به وی خامخا به وی چې د خدای لوی احسان وشو، د خدای لوی فضل وشو، دونه دنیا پاتې شوه او زما په زړه کې د مونځ محبت واچو او د دنیا کارونه او ارسه او بستره مې ګرمه پرېښوده او خدای تعالی منزله راله. او دا زمونږ څه مونځ دي؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به 2 رکعته مونځ کو چې د ماسخوتن مونځ به وکړو تر سبا پورې به ولاړو، صرف 2 رکعته مونځ.
یو ځل به قرآن په یو رکعت کې ختم کو، بل ځل به قرآن په بل رکعت کې ختم کو. مونږ دې ته وایي. امام احمد ابن حنبل د شپې به عموما 300 رکعاته نفل کول. عمر کې د 300 رکعاته. اوس موږ 6 رکعاته تراویح دي. هغه مولا پسې ځو چې کوم مولا موږ ته پته چې لکه کلاشنکوف غوندې یو ډر ته وباسي، چې کوم په اطمینان او په قلار تراویح کوي، هغه پسې موږ تراول هم نه ځو. هغه مولا پسې موږ مونځ کوو چې زر اخلاص کوي. د سهار مونځ هغه مولا پسې کوو چې کم څونه زر مونځ کوي او ځان ته خلاصوي. عادت زمونږ خراب دی. 300 رکعاته نفل دا به امام احمد ابن حنبل جناب د شپې کو، الله ته به ولاړو، خوند به ورکو د مانځو، د ماسخوتن په اودس به د سهار مونځونه کول. 40 کاله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. دا درسته خبره ده. بعض خلک په اعتراض کې غلطه کوي. بالکل ثبوت سره ثابته خبره ده چې امام صاحب رحمت الله علیه 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سهار مونځ کړی دی. او به کې څوک یو ورځ دغه بزرګانو که مونته ده نو په دومره لویه مجاهده او په دومره لوی مشقت او په دومره لوی تکلیفونو باندې مونته ده. نو نو مونځ په اودسو کې وخت دی لږوندې هغه د دنیا وخت بل خوا که یخې اوبه باندې اودس وکړه او بیا د هغې نه پس جومات ته رالې. ګوره کار روزګار دې پرېښود نو په کار دا دی چې مونځ په هغه طریقه وکړه چې کومه طریقه مونږ ته رسول الله مبارک ښودلې ده. ولې که په غلطه طریقه دې مونځ وکړه نو بجایره دی چې ثواب به دې شي، دا مونځ به درته واپس به دې مخ راولي. او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ډېر کله یو سړی مونځ وکړي، هغه مونځ دی چې الله ته لاړ شي ورسېږي، الیه یصعد کلم الطیب، دا ښه عمل الله ته خیږي، والعمل الصالح یرفعه، دا خدای پاک ته پورته کېږي. نو چې الله ته لاړ شي نو خدای پاک خو پوه شي چې دا خو الله خو پې پوه دی، خبردار دی چې دا خو هغه مونځ چې روح پکې نشته، مړی دی مړی، وایي دا واپس ته د پرې مخ ورغورځوئ. او بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د قیامت نه مخکې اخره زمانه کې داسې خلک به چې 80 کاله به الله ته منځونه وکړي، یو منځ به هم قبول ني. 80 کاله به خدای له منځونه وکړي، به لمانځه به ني، یو منځ به د الله په دربار کې قبول ني. او فرمایي نبی علیہ السلام چې جماعتونه به آبادي، اعلی جماعتونه به منځګزار به پکې ډېر زیاتي، او اعلی داسې جماعت به چې تماشې به خلک کوي، منځګزار به پکې ډېر زیاتي، ډېر خلک به مانځله راځي. لیکن فرمائی پیغمبر علیہ السلام چې منځ به پکې د یوم قبول نشي. تاسو وګورئ نن په دې پېښور کې د کلو کې څونه اعلی جوماتونه جوړېږي، هماغه پیشنګویي ده. او دې مشرانو نه تپوس کې دومره منځګزار مخکې مانځه کوي لکه اوس چې څومره دي؟ نه، پخوا خلکو دومره منځ نه کوه لکه اوس چې څونه منځونه کوي. لیکن حقیقت باندې که موږ سوچ وکړو د نبي علیہ السلام وینا ده، بس خدای دې منځ قبول کړي. او فرمایي نبی علیہ السلام، ګوره د هغې الفاظ دي، که رکوع صحیح وکړي سجده به یې خرابوي، که سجده درسته وکړي رکوع به یې خرابوي، که رکوع سجده دواړه ټیک وکړي نو جلسه او قومه به یې خرابوي. او چې کله سلام وګرځي دا پته به ورته ولګي چې څلور مې وکړل که درې مې وکړل، دوه مې وکړل که درې مې وکړل، دا معلومات به ورته ونه شي. یاره تاسو سوچ وکړئ پیغمبر علیه السلام چې څه وینا کړې ده حقیقت دی که نه دی؟ بلکل حقیقت. صحیح طریقه باندې مونځ څوک کوي؟ مونځ هغه مونځ دی چې کوم مونځ کې ستا توجه رب العالمین ته وي، ته وایې د خدای ته ولاړ یم. یو سړی دی او هغه یو افسر له ورځي د دنیا یو افسر له، نو هغه څومره ځان له ګیره برش کړي او څونه سر ځان له برش کړي او جامې پاکې واغوندي او اولامبي او مخ صفا کړي او په ډېر لوی ټاټ او پاټ کې دی ورشي، ولې زما فلانکي افسر سره، فلانکي وزیر سره، فلانکي گورنر سره زما ملاقات دی. او په دې مانځه کې زمونږ او ستاسو ملاقات د رب العالمین سره دی. او نبی علیہ السلام فرمایي هم چې خدای سره ملاقات کې ځان لغوندې پاک کا، او دسو کا یا غسلو کا، جامې دې هم پاکې کا. دغه عامې جامې چې مونږ یې کاروبار ته اچو، ثياب بدله دې کې ګورې مونځ مکروه دی، پاکې جامې ومانځه ته اغوندې، ښکلې جامې به اغوندې، ښایسته جامې به اغوندې. او دا کار جامو کې یو خدا دې چې سخت ضرورت دی کوسته مثلا جامې بدلې نو وخت در نه ځي، نه که داسې وخت خو بیا له خبره ده، ګنې چې وخت هغه لرې کوه،
د یو دوست ملاقات لدی خو ته د کار جامو کې نه دی، خدای لدی د کار په جامو کې دی. لرې که ښکلې مزېدارې جامې واغونده، پاک ځای باندې ودرېږه او الله ته مخ که په دې خیال چې زما د الله سره ملاقات دی، خدای ته مخامخ ودرېږه. مولوي صاحب د خدای پاک وبخي، هغه ما ته یو خبره کوله چې لومبي حج له تلمه، نو هغه نه ما تپوسونه کول، نو ما ته ویل چې ګورې یو جوړه ځان سره د مدینې منورې دپاره نه وي یو څه، چې کله مدینې منورې ته لاړ شي نو هلته به خپل بلډینګ ته چې ورشي نو به لامبې، او په دې نیت به ولامبې چې زه د مدینې منورې ته د نبي علیه السلام ملاقات لزمه، لکه یو دوست چې د دوست ملاقات لري نو ځان خشته کوي، نو او به لامبې او نوې جامې به اغوندې، زړې به نه اغوندې، خوشبویي به پورې کړي نو پیغمبر علیه السلام نه به ورشي. نو سړی چې په دغه سوچ او په دغه نیت نو فایده ډېره شوه که نه. نو چې ته خدای له راځې نو دقه سوچ پړه کې وکړه چې د الله ملاقات لزم، مناجات رازداري ورسره کوم، وجود به پاک کې، استنجا به وکړې، چارهدام به وکړې، جامې ښکلې واچوه او بډېر اطمینان ته جومات ته راشه ودرېږه الله ته، ته ګوره چې ستا دعا او ستا د لمونځ بیا الله قبلې او که نه قبلې. حضرت علي رضي الله عنه یو غشي باندې لګېدلی، نو چې په غشي ولګېده نو هغه زمانه کې خو د نشې سترې نه وي که نه چې سړی به یې نشه کو بیا به یې غشي ایسته، او هغه غشي هم داسې تاسو که غشي لیدي وي نو د غشي له داسې وزرې جوړې کړي چې هغه د انسان په وجود کې نه نوځي، نو چې بیا راوباسي نو هغه یې نښتي نه راوځي، وزرې غوندې وي. نو هغه غشي خو په جنګ کې په غشي ولګېده، خدای او دې سره څوک و، هغه غشي خو وتل ګران و، ځکه نشې او اپرېشنونو قصه خو نه وه. چا دا مشوره ورکړه هلکه چې دې په مانځه ودرېږي دا غشي ته وباسئ. نو چې دې سینګ په مانځه ودرېده، چې په مانځه به ودرېد نو ټول بړچېده، بیا هېڅ طرف ته توجه به یې نه وه. نو کسان راغلل نو هغې ولا غشي ته وویسته، هغې نه وینه هم روانه شوه، ځکه غشي باندې خو هغه ځای بند وه زخم. نو بیا صاحب الصلاح غشتي دي هغه زمانې څه دارو درمل هغې وله په زخم اچولي چې هغه وینه یې پې ودرولې ده وله، او دې خپل لمونځ کې لګیا دی. چې د مانځه نه اوزګار شو ویره دلته کې څه شور مور نو دا تاسو څه لږه جمع شوي وې، دا ورته پته ونه لګېده چې د ما د وجود نه غشې چې وویسته او د هغې خو درد کوه، وینه ته اطلاع و، دې په هغې هم پوه نه شو چې الله ته ودرېږي نو دغسې به بیا. هغه یو لطیفه غوندې ده خو د عبرت ته، یو ښځه په لاره روانه وه، یو سړی ورپسې روان و، نو ښځه چې مخکې دا سړی ورپسې نیغ روان و، نو دا ښځه یې سړي ته وویل لږ سړیه خوار شې ته ما پسې څه لپاره روان خو چې په کم کوڅه تاوېږم راپسې را وایي د ما سره ډېر لوی عشق دی او مینه مې ده سره، د ما ډېره خوښه یې. ښځه هوښیاره وه، هغې ورته وایي ولې زه خوښ یم؟ وایي ته ډېره ښکلې، وایي زما نه وروستو زما بله خور را روانه ده، هغه زما نه زیاته ښایسته ده، چې ما سره مینه کوې زما نه وروستو زما بله خور ده، په دې لاره هغه زما نه زیاته ښایسته ده. نو د هغې پسې شاته وکتل، نو اپې راغلې یو څلور پنځه څپېړۍ اوس خدای بېخ وباسي که ما سره د مینه و نو بل خوا به دې مخ نه اړه، خو چې بله ښکلې مې ته یاده کړه نو بیا یې زما نه توجه بل طرف ته واړوله. حقیقت باندې که سړی سوچ وکړي نو که زمونږ الله سره مینه وه نو مونږ به الله ته ودرېږو. مال له ورشو الله له نه راځو، خوب راته د خدای نه خوښ ښکاري، مال د دنیا کسب او دولت راته د الله نه ښه ښکاري، ولې؟ اوس د خدای وخت دی نو خدای له به راتلو به م پرېښودل که نه، او بیا په هغه طریقه به الله ته ودرېږو چې کومه طریقه د الله د شان سره مناسبه ده.